چا چې یو مسلمان مړی له غسل ورکه او د هغه په عیبونو باندې پرده واچوله، نو د دې فضیلت نه ځان خبر کا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایي او الله جل شانه په دې باندې څه ورکوي، یقینا چې ډېر حیران کن دي. حدیث مبارک کې راځي من غسل میتن، چا چې مړی ته غسل ورکو فکتم علیه او د هغه عیبونه پټ کړه، د غسل د ورکولو په ټیم کې د هغه مړي کوم عیبونه چې د تخکار شي هغه پټ کړه چاته بیان نکړه، غفر له 40 مرتن، دی بنده ته به الله سلويخ کرته بخنه وکي. سبحان الله، څومره د کمال فضیلت دی. مومن چې مومنی نو د یو پیری بخلو د پاره الله ته پزار او په قطار جاړي چې الله ما وبخا، او د دې فضیلت دا شو چې سلويخ کرته به دی بنده ته الله سو کی بخنه به وکي. الله خو دې موږ د دې فضیلت نه محرومه مکي. ورپسې ورته غوږ کېده چې په دې حدیث کې نور څه فرمایي، چا چې مړي ته کفن ورکه نو د جنتیانو یو خاص قسم لباس دی چې استبرق او سندس ورته وي، د اق لباس نه به الله په جنت کې دته لباس څه کوي، دا به ورواچي. دا څومره فضیلت شو. ورپسې ورته غوږ کېده چې په دې حدیث کې څه فرمایي، چا چې مړي له قبر وکنسته نو د قیامت پورې به دته داسې ثواب ملاویږي لکه د چې کور جوړ کو هغې پکې وساتلو، هغې پکې وپایه، د قیامت پورې به دې بنده ته داسې اجر ملاویږي چا چې مړي له قبر وکنسته. دا حدیث مبارک امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کې ذکر کوي، وی چې دا حدیث صحیح دی او په شرط مسلم برابر دی، او علامه ذهبي په دې کې کلام نه دی کړی چې دا د هغه په نسبت باندې د دې حدیث د صحت نښه ده. دویم حدیث مبارک کې څه راځي، چا چې د یو مسلمان جنازه په اوږه باندې 40 قدمو پورې یوړله، 40 قدمو پورې، نو الله به ورته 40 کبیره ګناهونه معاف کړي. سبحان الله، څه د کمال فضیلت دی. 40 کبیره ګناهونه، لوی ګناهونه چې بغیر د توبې نه هغه نه معاف کیږي، هغه به الله دته څه کي، دا به ورته معاف کی. معجم الاوسط د طبرانی دا حدیث مبارک ذکر کوي، د حضرت انس رضی الله عنه نه څه دی روایت دی. اوس د وړلو طریقې څه ده چې څنګه به 40 قدم وړي، نو حدیثو کې د وړلو طریقه هم ښودلې ده. اول به د مړي ښي طرف ته راشي، که په تختې اغېستی، که په کټ کې اغېستی، که په جنازه کې څه کې چې اغېستی دی، نو د مړي ښي طرف ته داخل لاس چې دی دغه طرف ته به څه ورکي، اوږه به ورکي او 10 قدمه به یې ویسي. بیا به د مړي ښی خپې طرف ته لاړ شي، دغلته به اوږه ورکي او 10 قدمه به یې یوسي. بیا به د مړي ګس لاس طرف ته سر ته راتاو شي، دلته به اوږه ورکي او 10 قدمه به یې یوسي. او بیا به د مړي ګسې خپې طرف ته لاړ شي، دغلته به اوږه ورکي او 10 قدمه به یوسي، دا به 40 قدمه شي. الله به دې په 40 کبیره ګناهونه معاف کړي. دا زه نه ویم، دا په حدیث کې راځي، خو چې کله دا د ریا دپاره نه وي، د ښودنې دپاره نه وي، او په بدل باندې نه وي چې زما د پلار د جنازې کټلې اوږه ورکړې وه، زه ورله ځکه اوږه ورکوم، په اخلاص سره وي، نو څه د کمال فضیلت دی. موږ تاسو ټولو مؤمنانو ته دې الله نصیب کړي او مؤمنانو ته دا د مبارکو احادیثو پیغام ورسوئ چې د هغوی دپاره د ثواب او د اجر ذریعه وګرځي او زموږ دپاره صدقه جاریه شي. وصلی الله علی النبی الامین. د غسل او د لامبلو نه پس به اودس نه کې، دا غیر ضروری عمل دی. نبی علیہ السلام مبارک د غسل نه پس اودس نه دی کړی. ترمذی شریف باب الوضو کې حدیث راوړي، حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي کان النبی صلی الله علیه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، چې نبی علیہ السلام مبارک به د غسل نه پس اودس نه کو. ورجی مسله دا ده چې کله ته غسل کې نو د دین مخکې اودس کول دا سنت عمل دی. که د استنجا ضرورت او عورت ناپاکو نو هغه به پاکي، نجس ځایونه به وینځي، صحیح شوله. او که نه عورت ناپاک نه نو استنجا ته اړو ضرورت نشته، چارندم به وکي، صحیح شوله. د هغې نه پس به غسل وکړي، ټول بدن به لونکې او به لامبې. ستا سنت ادا شو، مخکې د اودس وکړو، هغې نه پس دې څه وکړه جي، غسل دې وکړو. خو که یو کس د غسل نه مخکې اودس ونه کو او غسل یې وکړو، پوره بدن یې لون کو، په پوره بدن باندې اوبه توی شولي، پوره بدن لون شو، دا یاد ساته چې د اودس چارندم وشو. او د غسل نه پس چې اودس تر څو مات شوی نه دی، نو د غسل نه پس اودس کول نه دی پکار، دا غیر ضروري عمل دی. او نبی علیہ السلام مبارک داسې کړي
نه دي دا ځان سره یاد ساته، بلکې دلته علما یوه مسله ذکر کوي هغه ډېره قابل غور ده چې یو سړي اودس وکړو او په دې اودس باندې کم از کم د 2 رکعته مونځ نه دی کړی، یی پې هغه عبادت نه دی کړی د کوم عبادت دپاره چې اودس کول ضروري دي، لکه د جنازې مونځ شو، سجده تلاوت شو، دی پې نه دي کړي او د دې نه پس دی دوباره اودس کوي، نو دوباره اودس کول مکروه دي، دا د ځان سره یاد ساته. صحیح شو لکنه، دوباره اودس کول څه دي جی مکروه دي. اوس که یو کس وای چې ما د غسل نه مخکې اودس ونه کو، صحیح شو او غسل می پوره وکړو خو په سر مسه چې کومه دغه په دې لامبلو کې پاتې شوی ده، نو ګوره په سر مسه څه ته وایي لون لاس په سر راښکل، نو چې تا سر لون کو نو دا خو د مسې نه بهتر کارو شو، دا خو د مسې نه بهتر کارو شو، دا مو چې ما نه مسه پاتې شوی په غسل کې خو تا سر لون کو کنه، نو دا خو د مسې نه بهتر کارو شو، نو لحاظه اودس څه دی دا شوی دی. او که بعضې کس د دې د وجې نه د غسل نه پس اودس کوي چې په غسل کې زما عورت ښکاره او عورت چې ښکاروي نو اودس خو نه کېږي، نو دا خبره عوامو کې غلطه مشهوره ده. که عورت ښکاره مي نو اودس کېږي، دا د ځان سره یاد ساته ښه. نو که د یو کس عورت ښکاره مو او د اودس کړی دی نو اودس یې څه دی جي دا شوی دی چې په دې مسله باندې تاسو پوهئ. بله مسله دا وکړه چې اودس دې د هر مقصد دپاره کړی نو مونځ پې کېږي، دا د ځان سره یاد ساته. هسې دې د ګرمۍ د وجې نه وکړو، صحیح شوله، صحیح اودس دې وکړو، چارندم دې وکړو، نو په دې باندې ته مونځ کولی شي. دا به نه وی چې دا خو ما د ګرمۍ د وجې کړی په دې زه مونځ نشم کولی، نه مونځ پې کېږي. صرف د قرآن د تلاوت د راغېستو دپاره دې اودس کړی نو په دغه اودس باندې ته بیا مونځ کولی شي. صرف د جنازې دپاره دې کړی نو که د هر مقصد دپاره تا صحیح اودس کړی چې د هغې فرض دې ادا کړي نو دا یاد ساته چې ته په دغې باندې مونځ کولی شي. یو مونځ نو ګڼ عبادتونه هم پې کولی شي او ګڼ مونځونه پرې هم کولی شي، دا د ځان سره یاد ساته. دا ډېره اهم مسایل دي جي، مسلمانانو رونو ته ورسوئ، زمونږ او ستاسو دپاره به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی. د ماښام د مونځ ټیم څومره دی؟ کم ټیم نه کم ټیمه پورې به د ماښام مونځ کېږي او د هغې نه پس به مونځ قضا وي. په دې مسله باندې ځان پوهه کوي. ګوره جي د کله نه چې غروب وشو ماښام نور پرېوتو، تا ته پته ولګېده چې نور پرېوتو، د دې ټیم نه د ماښام د مونځ ټیم شروع شو او چې تر کومې پورې د اسمان غاړې ته د سوروالی زیړوالی دا لا قایم دی نو د ماښام د مونځ ټیم قایم دی. صحیح شوله، دا سوروالی او زیړوالی چې کله ختم شي نو دې پسې لږ ساعت دپاره معمولي سپینوالی راځي، دا لا د ماښام د مونځ ټیم دی. دا سپینوالی چې ختم شي نو د دې نه پس د ماسخوتن د مونځ ټیم شروع شو، د ماښام د مونځ ټیم څه شو جي دا ختم شو. اوس به ته وایې چې موږ ته منټونو ګنټو حساب سره دا ټیم یاد که څوک به دغې ته یا ګوري یا نه دغه رنګ به یا مخصوصوي یا به نه مخصوصوي. نو ګوره دغې دپاره چې علماو د ټیم د ګنټو د منټونو کومه اندازه لګولې ده نو هغه دا ده چې د کله نه نور پرېوتو نو د دې نه پس کم از کم 1 ګنټه 20 منټه 20 منټه یا زیات نه زیات 1 ګنټه 15 منټه پورې دا د ماښام د مونځ څه دی جي ټیم دی. دې پورې که چا د ماښام مونځ وکړو نو مونځ یې ادا دی، مونځ یې قضا نه دی. خو ګوره د ماښام په مونځ کې دا مسله یاد ساته چې دا به بغیر د عذر نه لیټ کې نه، بغیر د عذر نه که چا دومره وخت لیټ کو د نور د پریوتو نه پس څومره وخت کې چې 2 رکعاته نفل کېږي، دا د احنافو مسلک دی ښه. نو دې سره مکروهي تنزیهي ګرځي مونځ. معمولی مکروهوالی څه دی دا پکې راځي، غټ مکروهوالی پکې نه راځي. او که نه دومره وخت چا لیټ کو چې ستورو پړقا شروع که ستوري واضح ښکاره شو نو بیا به مونځ کېږي، قضا به نه وي خو مونځ به مکروهي تحریمي وي، غټ نقصان به پکې راځي او ګناه ده. دا بغیر د عذر نه خبره درته کوم ښه. که عذر وي یو سړی په سفر کې دی یا یو سړی بیمار دی یا یو سړی بیټي موده شوی دی او نه ورته پته لګېدلی او نه چا بیدار کړی دی او را بیدار شو دومره ټیم لا شته دی نو دا د ماښام مونځو کې مونځ قضا نه دی، مونځ څه دی جي ادا دی چې په دې مسله تاسو پوهئ. دې نه پس اوس د ماسخوتن ټیم دی نو ما درته ویل چې معمولي سپینوالی ختم شي د ماسخوتن ټیم شروع شو او کله پورې د ماسخوتن ټیم دی کله چې صبح صادق وخیږي. صبح صادق هغه ټیم دی چې د اسمان غاړو ته به ته لږ سپینوالی څه کې دا به ته محسوس کړي نو دا صبح صادق وختو، صحیح شوله، سبا وختو نو د ماسخوتن ټیم څه شو جي دا ختم شو. د ماسخوتن مونځ به بغیر د عذر نه نیمې شپې ته
نه رسې بغیر د عذر نه. کو د عذر د وجې یو سړي دوی اچولي بیمار دی په سفر کې دی نوره مسله د ورته ایمرجنسي حالاتو کې ګیر دی او مونځ ترې نه دغه عمره لیټ شو نو بیا پکې مکروهوالي خبره نشته. خو که بغیر د عذر نه چا دومره لیټ کو نو بیا ماسخوتن مونځ کې هم څه راځي مکروهوالی راځي. دا صرف د فرض او د سنتو خبره کوم ښه. وتر کو چا تر اخر شپې پورې ورسول د سبا نه مخکې وکړه نو هغې اجر خو ډېر دی. خو دا د فرض او د سنتو خبره کوم. اوس د سحر د مونځ نو چې کله صبح صادق وختو سبا د دې نه د سحر د مونځ ټیم شروع شو تهجد او نفل دا چې کوم دی بند شو تر د نور د خطو پورې چې کله طلوع آفتاب وشو نور وختو او د نور د خطو نه د 10-12 منټه بعد د اشراق ټیم بیا څه کیږي دا روا کیږي. 10-12 منټه نور خطو ته صبر پکار دی. د هغې نه پس د اشراق ټیم څه شو روا شو بې نوافل او وغیره دا څه شو روا شو. نو دا تقریبا د دې دریو منځونو ټیمونه تاسو ته ما یاد کړه. دا نورو ملګرو ته م ورسوئ د اجر خبره به وي. وصلی الله علی النبی.